جی کتونکو څنګه چې تاسو کتئ شئ د وخت کې موږ موجود یو په بازار موچی لړه کې د بازار موچی لړې سینیئر نائب صدر موږ سره موجود دی. دوی خپل تعارف هم په خپل باندې وکي او د بازار باره کې به دوی دا خبره وکي چې رمضان را روان دی نو څه مشکلات وي په رمضان کې دوی ته او د انتظامی والته د دوی سوري دا لکه دا انتظامی والته د دوی څه وینا ده دا غوی نه څه ډیماند دوی کوي یا غوی ته څه پیغام ور رسول غواړي نو دوی سره به خبرې کوو. جی السلام علیکم ټولو کتونکو ته سلام وایم او خبره دا سده چې زمونږ هر کال روزه راشي او انتظامی والا چې کوم افسران دي او کوم ایمانداري سره کار کوي نو هغه خو چې د ریټ یعنی نرخنامه چک کوي خدا سے حساب سره نشته چې بس هغه آفس کې ناس وي او بس که ګرمي وي نو د ایسی خوندلی نو بس بهر وزي نه د حالاتو جایزه نه لی داغه د وجه به غریب سړی هم پریشان ځکه چې هر سړی چې د خپل منمانی کوي نو کسری ټونه کا د سبزی وي کاغه د دال چاول چینی وي نو د هغه حساب سره چې د خپل منمانی کوي په دې خاطر چې سوق بازار ته مشر راضي نه انتظامیه والا پاغه ورځو کې درک نه لګي نو زه دا ریکویسټ کوم هانریبل کمشنر صاحب نه ډیپټي کمشنر صاحب نه چې برای مهرباني په روزه کې چې تاسو نرخنامه ضرور شکوي چونکه رمضان وی نو په رمضان کې به د روزه ماتي نه پهلا رش هم کافی وي هغه ټیم کې تاسو د رش څنګه کنټرول کوئ آیا دلته کې پولیس اهلکار یا انتظامی ول موجود وي؟ نه جنا د رش خدا سی وی چې بهر دلته خو بازار کې رشونه وی ځکه چې دا کوسی چې دی کنه د تجاوزات خلک بهر راوځي او بهر حال مونږ په خپل مارکیټونو کې خو نه کړی دا ان شاء الله دوی بیا خیال ساتي خو زه بیا مونږ باغی باره کې مې چې خبره نشته غوي بیا راتلی شي مارکیټونه چې کولې شي او باقی پاتې شو د بهر چې کوم غټ روډونه دي نو په هغه باندې چې د زمونږ با د چې کوم ټریفیک والا مشر د سی ټي او سپتدار درخواست چې برای مهرباني چې دا کوم ټریفیک والا تاسو اهلکار دي لکه دوی پابند کوي ځکه چې دا رش دا بیا سړی یو روزي او روزه کې بیا سړی او سم ګنګسي نو چې بیا رشونه شي نو بیا نورم سړی لیونه شي نو برای مهرباني چې تاسو کوم اهلکار دي کوم انسپیکټرز وي د ټریفیک والا چې هغه لیک پابند کی چې برای مهرباني تاسو خپل ډیوټي پوره چې د ایمانداري سره انجام کړئ. د روزه دوران کې د تاسو بازار هو ډیر داسې بازار دی چې مطلب هر ټیم په دی باندې رش دغه موجود وي نو دلته کې د رکشو د آمد و رفت لپاره څه بندوبست وي؟ یره جی دا سو کال د سیراسي بنګورو چې د سدري ورځ چې اختر ته پاتې شي نو بیا لګ د پولونو باندې چې د چې کوم دغه وی هغه کی دی هغه نور چې دی بس دا کوم شکایت ما وکړ هم دغه حل وی چې بس رشونه یا رندونه یو بس روزي یو بس دا صحیح طریقې کار نشته د ټریفیک د سیټي حواله سره خو بس دا درخواست په سیټي او سپ ته وکړو چې تاسو په دې باره کې د ځل احتیاط وکړئ ان شاء الله تاسو تکلیف عوامو ته نه د روزي د پاره د ډي سي چې کوم دی زمونږ سرمد سلیم صاحب وینا ده چې دا رمضان به د هغه خلکو لپاره لږ سخت وي چې کوم تجاوزات کوي نو هغوی ته څه ویل غواړي؟ جی بالکل تجاوزات مبارک خو چې کوم زمونږ مرکزی تنظیمي تاجران دي د جناب ملک میری لای صاحب سره او جناب شوکت علي خان صاحب ته دا غویم چې د موږ سره مسلسل رابطه کی او د دوه درې ورځې موږ خپل بازار کې چې د روزانه د بنیاد باندې چې د موږ چې د داسې سروې کړی دا او هر دکاندار ته ویلي چې برای مهرباني تاسو دن نشئ نو موږ ګروپونو کې باقاعده چې د زموږ سره کوم تنظیمي ګروپونه دي د بازار نو دوی کې هم موږ ته چې د بازار چې کوم مشران دي دا غوي دا ویناګان راځي چې تاسو حدودو کې شی موږ هم چې د د نکیګو نو د روزي مبارک زم چې هر مسلمان لدا پکار دي چې احتیاط خو موږ څنګه چې دینی کارونو کې پکار دي چې دنیوي کارونو کې پکار دي خپل لباس سره سره خپل اعمال هم درسته کول پکار دي. دا رمضان روان دی جی پہلا پورس کاله دا یو میش دو میش پاتیو دی بازار کې ډیر رونق مو ډیر رش مو هر یو سړی مصالې ما کې سوق چې مې واخیستل دال مالار سي اخیستل رمضان د پاره وزو دی رمضان ته کم از کم 12 ورځې پاتې دي دا بازار حل دی اسم نشته جی بازارونه ټول خاموش دي
دکاندار هم خپه دی او څوک چې یلی هغه هم سره پیسې میسي نشته دا په چی شي والی او ګرانی ده نن سبا خو د بازار کې وګوره هیڅوک هم نه ښکاري پهله یو میاشت دوه میاشتې پاتې وو د بازار کې او ډېر رش وو دا ګرانی دی جی ګرانی ده او ګرانی ده تیر شوي کال کم حالاتو سکالي حالات هغه شانتي نه دي که نه په اوس کالي حالات کې سم نه وو رش هم ډېر اوس کالي حالات چې کم دی کې اوس رش نشته تنخواه څوک چې تنخواه لي 30,000 40,000 روپۍ تنخواه لي هغه به مسالې به څه والي وړي به څه والي چینی به څه والي ګیس بیل څه ورکي بجلی بیل به ورکي کور کرایه به ورکي څه به ورکي څه شی به والي غریب سړی خو هسې هغه دی او کوم چې مالدار سړی دی وروره هغه هم وروره پریشانه دی سیاسي لیډرانو دا پیغام ورکوو چې ملک کې ښه هوا اچوي او ملک کې اتفاق واچوي او داسې وکړي ګراني ده چې د قانون وکړي چې هر یو شی ارزاني راولي کم ګراني ده د نوی ټیکس ته کم هغه معاف کړي او دا راشي جی روجې ته به چې تقریبا میاشت نیمه پاتې شوه نو بازارونه به ډېر ګرم وو هر سړی به راته او د سوداګانو په د اختر دپاره به هم سوداګانې کولې اوس چې موږ وګورو نو د بازار حالات ډېر زیات خراب دي دوی سره به خبرې کوو تپوس به ترې کوو چې دا څه وجه ده جي بسم الله الرحمن الرحیم دا کم صورتحال چې روان دي دا چې کم غونډې کنه زموږ د عملونو وجه ده چې باید زموږ عملونه ښه شي نو الله پاک بازارونه خو کې هر څه به سیسټم بسیټ شي سیستم هر څه بسیټ شي که بازارونه داسې علي که زموږ د عمل داسې نو بازارونه نه ښه کېږي زموږ عمل خراب هېڅ هم نه کېږي پوه شوې که او یو مهنګایي وجه هم د ډېره زیاته نو دا مهنګایي چې نه ختمه شوي نو هېڅکله د غریب سړی دا پیزار اخیستل دا د غریب سړي د وس نه ووت اوس پوه شوې د غریب سړي د وس نه شي اخیستی دا پیزار تجاوزات اوسو حالات دلته کې پرې بازار تجاوزات خو کافی مشکل دی ټریفک هم مشکل دی ډېر زیات مشکل جوړي تجاوزات ان شاء الله به دې ما صدر صاحب خبره کړې ده د خیر زر تزر به دا تجاوزات ختم شي ان شاء الله څه ویل غواړئ عوامو لپاره نو عوام باید خپل حدود کې شي دا رزق چې کم دی دا د الله طرف دی دا په دې راغوتلو نه ده چې تا رزق درکې نو الله په دکان کې دندم درکې نو باید په کار موږ لغونډو دا چې خپل دکانونه خپل حدودو کې وو بار راوتل موږ پرېږدو د رمضان آمد دی جی بازارونه چې کوم دي نو هغه ډېر هغه حالات نه دي چې کوم بعد رمضان نه میاشت نیمه پیل وو جی مهنګایي زیاتره څه ویل غواړئ دې باره کې مهنګایي او دې باره کې ویل غواړو چې مطلب کارونه شته نه اور ګرانیم ده هر یو شی ګران دی نو حکومت له هم پکار چې ریټونه کم کړي چې غریبانو ته سہولت ملو شي هر لیاز سره نو پکار شي ارث کم شي صورتحال وي دلته کې رکشې ډېرې زیات دي د ټریفک حوالې سره دا وي چې مخکې تقریبا 2000 سمثینګ اوس ماته یاد نه دی خو رشکې هړتال شوی و که تاسو ته علم دې باره کې نو بالکل رش بالکل کم شوی و نو زموږ حکومت له پکار چې رشکې چې کم دي نو بندې شي ولې چې نن سبا چې سانه پولیس والا ټریفک والا د هغوی کم از کم 8-10 رشکې دي که نه نو لہذا چې رشکې ختم شي یا کم شي نو رش به ډېر زیات کم شي نو دا حکومت لم پکار دي چې رشکې کمی کړي نو رش مش به ښه مزیدار مطلب کم بشي که نه رش جی بجان د رمضان آمد دی مخکې به خلکو د اختر لپاره د رمضان نه پیله خریداري کوله اوس هغه حالات نشته دی دې باره کې څه وایي جی نو مخکې بار نه ډېر ګاهکان راتله خو دې خو نه اوس یو ګراني شوې ده او د خلکو غریبي ده دلته هر څه ګران دي نو دې د وجې څوک نه راځي سودا له موږ له نو بس د دې وجې حالاتونه خراب دي دا څه وجه ده دا د ګرانۍ وجه ده ټول هم دا مهنګایي ده دلته بجلي بیلونه راځي خلکو باندې کرایانې دي یو شی بل شی او دلته آمدن کم دی او خرچه ډېره نو په دې وجه څوک سودا نشي راتللی رمضان کې بیا څه صورتحال وي نو رمضان کې خو دا صورتحال چې نور ملکونو کې رمضان نه چې خلک سوداګانې ارزانې کړي او دلته چې زمونږ خلک هم دوی ورته یو په 2 سوداګانې ریټونه نور هم ګران کړي نو بس په دې وجه غریب سړی خو بس بیا سودا نشي اخیستلی حکومت ته څه ویل غواړئ څه پیغام نو بس حکومت ته دا ویل غواړو چې سوداګانې هم ارزانې کړي د هر څه ارزانه کړي نو چې غریب سړی د یو ټیم روټۍ ښه په کلاو دغه وخوري په دې وجه بس حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې هر څه ارزانه کړي د مهنګایي باره کې څه ویل غواړئ د رمضان آمد دی او ګراني ده زه د مهنګایي باره کې دا غواړم زه غریب سړی یم چې
یو سم دکان له په 200 هلته چې زه یو سم مال چې ګاګ راشي تپوس کې دا سره ریټ کړي ما ته زور ته 700 روپۍ هغه راته وایي چې 200 به درکړم زور ته په دې واره نه کوي چې ماښام زه کور ته ځم زه دکان له راشم زه چې یو سیر وړه وګاټم زه چې ځم خرچې بیلونه هر څه په ما راشي او کار مې نه کېږي حکومت له دا ویل غواړم چې لږ ارزاني راولي بیلونه دي ټیسټونه دي موږ یو چې لږ ارزاني راشي چې غریب سړي دپاره لږ کار روان شي موږ د ټریفک اهلکارو ته دا وایو چې د ډیپټي په صحیح طریقې سره خپل ورکړي ان شاء الله دا رش په کنټرول شي دا دونه هغه رش نه بقایا زمونږ مشران چې کوم دي ملک میرلای صاحب شوکت صاحب دی لګیا دي د دې افسرانو سره په دې خبره کوي چې تاسو موږ ته مطلب دا چې دا ټریفک اهلکار لګ دي چوکونو کې زیات کی نو دا تکلیف بني خلکو ته ان شاء الله دا د دې خو دا چې د ګاډو والا چې کوم وي یا څوک بهر راوتی وي نو دا هم مطلب دا چې زمونږ د کمیټه اهلکار شته دی ټریفک والا دي چې دی خپل ډیپټي په صحیح طریقې سره کوي ان شاء الله دی به نه روځي موږ ګورنمنټ ته پکار دي چې ښه پیکج دی غریبانانو دپاره رمضان له ورکړي بقایا داسې چې په دې بازارونو کې رش دی نو د ټریفک والا ته خپل د ډیپټي په حواله سره چې هغه خپل ډیپټي صحیح طریقې سره وکړي بیا به رش نه او خاص کر خپل چې زمونږ د عمله د ګورنمنټ دی نو هغې ته وایم چې د غریب عوام دپاره څه پیکج ورکړي څه ارزاني راولي څه د وړو پیکج د چینو یا د وړو دا د دې غریب عوام دپاره غي نو لہذا زه وایم چې دوی دپاره څه هغه وکړي رمضان شریف را روان دی ډېر عظیمه میاشت ده د لوټ مار میاشت ده د عبادتونو میاشت ده خو دې کې د غریب ته څه ریلیف دی ورکړلی شي جی کتونکو تاسو وکتل چې مونږ د پیښور په یو ډیر مشهور بازار موچیلړه بازار کې موجود دا یو داسې بازار دی چې په دې کې هر ټایم کې د رش هم یو حد وي د شی خوردنوش هم ملاویږي او داسې د پړی وغیرہ داسې څیزونه شو دا هم ملاویږي د سپلو بازار هم دی خو د عوامو خبرې تاسو واورېدې د دکاندارانو د صدرانو خبرې هم تاسو واورېدې چې بالکل بازار بند پروت دی ګاګ نشته دی چې راشي او سودا وکړي دا د مهنګایۍ وجه ده کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پیښور